أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا وقال تعالى في مقام آخر وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. محترمو، اسلام د الله تعالی د طرفه یو ډیر لوی نعمت دی، یو ډیر غټ د فضیلت او د شرف مقام دی. کوم وخت نه چې مسلمان وجود ته راغلی دی، هغه وخت نه د مسلمان خلاف مسلسل داسې قوتونه طاقتونه هغه میدان کې دي، لګیا دي چې نه ستړي کېدونکي دي او هیڅ قسمه نقصان مسلمان ته رسولو باندې د هغوی زړه نه سړېږي. همدا وجه ده چې د مسلمانانو خلاف هغوی جنګونه کوي، د مسلمانانو وینه بیوي، د هغوی کورونه ورانوي، د هغوی مدرسې ورانوي، د هغوی جماعتونه شهیدانوي، د مسلمانانو محترم او مقدس ځایونو توهین کوي او د مسلمانانو چې کوم داسې خلک وي چې صحیح رهنمایي کوي هغوی په شهادت رسوي. دا یو اوږده تاریخي سلسله ده چې را روانه ده. خو دین علاوه د مسلمان خلاف بل یو پټ جنگ هم دی. هغه پټ جنگ د دې ښکاره جنگ نه ډیر زوړ دی او څومره چې دغه جنگ زوړ دی هغومره خطرناک دی، ځکه چې ښکاره جنگ کې دشمن هغه دشمنی په ښکاره کوي. دشمن هغه د مسلمان مخله د دشمن په شکل کې راځي. نو کله چې هغه د دشمن په صورت کې مسلمان ته مخامخ وي او د مسلمان لپاره معزز او محترم ځایونو، معزز او محترم شخصیتونو او د مسلمان اسلامی نظریاتو او عقایدو باندې وار کوي، نو د هغه خلاف د مسلمان غیرت هم را بیداریږي. مسلمان د هغه نه نفرت کوي، د هغه خلاف په زړه کې کرکه بغض ساتي او د هغه جواب کوي. خو د کوم پټ دشمن چې د مسلمان خلاف دی، کوم چې د مسلمان خلاف پټ جنگ کوي، هغه همیشه د مسلمان مخې ته د دشمن په شکل کې نه راځي بلکې د دوست په صورت کې راځي او هغه خپل دشمنی هغې له د دشمنۍ رنګ نه ورکوي بلکې د هغه دشمنی د دوستۍ په لباس کې وي. دې وجې نه دا مسلمان له همیشه ډیر خطرناک ثابتېږي. په ښکاره جنگ کې د مسلمان په جسم وار وي، په ښکاره جنگ کې د مسلمان مال او املاکو ته نقصان وي، په ښکاره جنگ کې د مسلمان آبادی، د هغه کور کلی، د هغه وطن هغه په خاورو کې خورې کولی شي، هغومره ورسره مسلمان را بیداریږي. پټ جنگ کې د ټولو شیونو ته دشمن څه نه وي بلکې په پټ جنگ کې د دشمن هدف
هغه د مسلمان سوچ او فکر بدلول وي. په پټ جنگ کې د دشمن هدف هغه د مسلمان په نظریه باندې حمله کول وي. دا وجه چې دی جنگ کې شکست او دی جنگ نه متاثر کېدل دا ډیر خطرناک ثابتېږي، ځکه چې جانی نقصان، مالی نقصان، د آبادو او د ځمکو نقصانونه که هغه ډیر زیات هم وي خو بیا یې تلافي څه نه څه وخت کې وشي. او که چېرته نظریاتي او فکري نقصان سره مسلمان مخامخ شي نو د دې نقصان تلافي او د دې جبیره د بیا ډیره ګرانه وي، ډیره په مشکله وي، بلکې تقریبا نه کېدلو ته نږدې وي. ځکه چې نظریه دا په دنیا کې د ټولو نه محبوب ترین شی وي. د هرې نظریې حامل، د هر فکر لرونکي سړي ته په دنیا کې د ټولو نه خوږ او محبوب شی هغه خپل فکر او نظریه. دا وجه ده چې موږ وینو مسلمانانو کې د بظاهر یو کمزور مسلمان وي، هغه د منځ، روژې، زکات ډیر خیال نه ساتي، خو د هغه په مخ کې دی د هغه یو ډیر په هغه ګران او محبوب بچی هغه د اسلام خلاف څه خبره وکړي، هغه د نعوذ بالله د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خلاف څه خبره وکړي، دا مسلمان هیڅ کله نه برداشت کوي. خو نن مونږ تاسو په خپل معاشره کې ګڼ شمېر داسې خلک وینو چې هغه ځان ته مسلمانان وایي، هغوی ظاهري شکل صورت هغه د مسلمان دی، خو د هغوی د خولې نه وقتن فوقتن مونږ داسې خبرې اورو چې هغه خبرې د هغو د دې سوچ عکاسي کوي چې دا سړی د اسلام د تعلیماتو نه بیزاره دی، د اسلام په عقایدو باندې پوخ او مضبوط نه دی، د اسلامي روایاتو او مذهبي اقدارو سره خپل رشته هغه نه د پاتې شوي کوم چې د یو مسلمان په کار وي. هغې وجه دا وي چې نظریاتي طور باندې دا سړی متاثر شوی وي او د په ګوړه کې زهر خوړلی وي او د تاړو پته هم نه وي لګېدلی. دغه جنگ اگر چې د ډیر مخکې نه را روان دی، ډیر زوړ تاریخ لري، خو دې زمانه کې دا ډیر په زور باندې وي. قرب قیامت زمانه کې نبی مبارک صلی الله علیه وسلم د دې خبرې پیشنګویي ورکړې وه چې ډیر زر به داسې یوه زمانه راشي چې سړی به سحر وخت کې مؤمن وي، ماښام به کافر وي، ماښام به مؤمن وي او سحر به کافر وي. نو دا سحر مؤمن او ماښام کافر کېدل یا ماښام کافر او سحر مؤمن کېدل په ظاهر داسې معلومیږي چې داسې څوک نه کوي چې سحر وایي زه مسلمان یم، ماښام وایي زه کافر یم، ماښام وایي زه مسلمان وي، سحر وایي زه کافر یم، ځکه دا خو داسې د لیونو غونې خبرې شي. دې ته نن سبا علما کرام د فکري ارتداد نوم ورکوي چې سړی فکري طور باندې مرتد شوی، نعوذ بالله د اسلام نه اوختی او سړي ته پته هم نه وي لګېدلی چې یاره زه مسلمان نه یم پاتې شوی. بهرحال دا جنگ ډېر سخت خطرناک جنگ دی. دې جنگ نه دیو څه خبرې حاصلول غواړي. جنگ پټ دی، په څه صورت کې دی، څه شکل کې دی، دا معلومولی نوره مشکله وي، خو بهرحال که د دې اهداف هغه مونږ ته څرګند وي، مونږ ته ښکاره وي، نو بیا به مونږ ځان بچ کولی شو او چا د بچ کولو کوشش به کولی شو. یو هدف، یو مقصد د دې جنگ هغه د دیو د مسلمانو عقایدو کې فساد پیدا کول وي، د مسلمانانو عقیدې خرابول وي. عقیده هغه چې کوم یو مذهب کې او اسلام کې څومره بنیادی مقام لري هغه پټه خبره نه ده، ځکه چې یو مذهب او زمونږ مذهب اسلام دا جوړ د عقایدو نه وي. که د یو سړي عقیده هغه د اسلام مطابق ده خو هغه مسلمان دی، او که د عقیده دا د اسلام مطابق نه ده بیا د مسلمان نه دی. نو عقایدو نه د سړي مذهبي وجود دا جوړیږي. مونږ تاسو ځان باندې فکر وکړو، خپل په کور کلي معاشره باندې فکر وکړو
چې څومره خلک نن سبا داسې دی چې هغه د اسلامي عقایدو نه واقف دي. نو کله که زه د اسلام د عقیدو نه خبر نه یم، ما ته د اسلام د عقایدو علم نشته، نو بیا به زه په کوم بنیاد باندې دا باور لرم چې زه مسلمان یم او زما اسلامي عقیدې محفوظې او سالمې دي. ضروري به وي ما دپاره که زه ځان مسلمان ثابتول او مسلمان پاتې کول غواړم چې اول زه د اسلامي عقیدو علم هغه زده کړم. که زه خپل بچي له اسلامي تربیت ورکول غواړم، د هغه فکر اسلامي جوړول غواړم، نو بیا ما ته خپل عقیدې د اسلام معلومې وي، هغه زه په ډوکیالۍ کې خپل ماشوم بچي ته وښایم. خو که ما ته خپله د اسلام د عقیدو پته نشته، نو بیا زما په عقیده باندې وار کیږي، کله کیږي، په کومه طریقه کیږي، د دې خبرې او ما ته څنګه پته ولګېږي. همدا وجه ده چې نن سبا بعضې هغه خبرې چې هغه د عقیدو په درجه کې نه دي، هغې له رنګ د عقیدو ورکړلی شوی دی او مسلمان په هغې باندې د عقیدو په نوم یو بل سره په جنگ دی، او کوم چې بنیادي او اساسي عقیدې دي د هغې مسلمان د پته هم نشته او هغې نه بې خبر دی. دویم مقصد هغه د دې جنگ نه مسلمان د عمل، کردار او اخلاقو نه خالی کول وي. عمل، کردار او اخلاق دا یو داسې شی دی چې په دې باندې الله تعالی د فتح او د نصرت فیصلې کوي. کله چې په سړي کې عمل وي په صحیح بنیادونو باندې، نو الله تعالی ځای په ځای قرآن مجید کې اعلان کړی دی چې هم تاسو به غالب وئ که تاسو مؤمنان نه، او هم تاسو سره به د الله تعالی مددونه نصرتونه وي که ستاسو عمل هغه احسان و هغه صبر و دا شیونه و اخلاق مو برابر و. خو نن د مسلمان نه اسلام چې د کوم عمل تقاضا کوي، اسلام چې د کوم کردار تقاضا کوي، هغه کردار په مسلمان کې نه دی پاتې شوی. کوم وخت کې چې مسلمان اسلامی کردار سره مزین وو او یو مسلمان چې کوم کردار او عمل وي، هغه کردار او عمل به د مسلمان وو، نو تاریخ کې دا خبره ده چې ډېر ملکونه داسې دي چې هغه په توره باندې نه دي قبضه شوي، هغه په جنگ په قوت نه دي فتح شوي، بلکې هغه د مسلمان د کردار نه متاثره شوي دي او د مسلمان د کردار په زور باندې هغه فتح شوي دي او هلته اسلامي جنډه هغه چوته شوې ده. نو دیو د مسلمان نه د هغه اخلاق او کردار نه خالی کول غواړي. دریم مقصد د دې جنگ هغه د الله تعالی محبت او د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم محبت د زړونو نه ایستل دي. مونږ وینو ذکر دا د الله تعالی د محبت د حاصلولو یو ډیره لویه مؤثره ذریعه ده، او قرآن مجید کې ځای په ځای هر عمل کې الله تعالی مونږ ته دا تعلیم راکوي چې که مونځ دی، که جهاد دی، که تبلیغ دی، که کوم حالت دی، هغه حالت کې چې تاسو نه د الله تعالی ذکر پاتې نشي. خو د الله تعالی ذکر پسې او د ذکر مجلسونو پسې نن سبا خپل د مسلمانانو په معاشره کې خبرې کیږي او هغه د بندولو کوشش کیږي. بیا د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم مینه او محبت، دا محبت د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم دومره غټ قوت دی چې د دینه بیا مضبوط او د دینه غټ او د دینه قوي قوت بل هیڅ شی نشته. خو د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم یادګارونه او آثار وو، هغه مسلمان په خپل لاس ورانوي. دا د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم د محبت د پیدا کولو او هغې د ډیرولو یو غټه ذریعه وه. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړول او د پیغمبرانو فلمونه جوړول او د هغوی په میډیا باندې بد انداز کې پیش کول، هغوی پسې نعوذ بالله خبرې کول، دا ټول د دې سلسلې کړی دی او دا کوشش دی چې د مسلمانانو په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت پاتې نشي. بل مقصد د دې جنگ هغه دا وي چې دنیا ته اسلام دا په نیمګړي صورت کې پیش کړلی شي. نو همیشه دپاره یو شی حسین ښایسته الوي کله چې هغه پوره وي، که یو ډېر ښکلی شی وي خو هغه نیم کړلی شي یا د هغې یو طرف یو اندام کټ کړلی شي، د هغې حسن بالکل نه پاتې کېږي.
نو د هغوی یو کوشش دا دی او دې کې هغوی څه حده پورې کامیاب دي چې دا مسلمان دا اسلام د دنیا مخې ته دا په نیمګړي شکل کې پیش کړي. نو کله چې په نیمګړي شکل کې دنیا اسلام وویني د اسلام حسن دنیا ته مخې ته رانشي نو هغه قبلولو طرف ته را په وړاندې هم نشي. بیا خصوصا په بد صورت کې اسلام پیش کول لکه اسلام نعوذ بالله د لاس کټ کولو نوم دی، په دې کې خو بس خلک حلالول دي او دې کې بس صرف وینې تویول دي، اسلام کې بل څه خبره نشته. دا په نیمګړي او بد صورت کې اسلام پیش کول دا د دې جنگ اهداف دي. همدغه رنګې اغیار دا خبره پیژني چې په مسلمان کې تر څو پورې د جهاد جذبه، د شهادت شوق او د هجرت زغمل موجود دي تر هغې ته مسلمان په هیڅ صورت کې نشي مغلوبولی. نو د جهاد جذبه، د شهادت شوق او د هجرت زغمل دا خبرې هغوی د مسلمان نه لرې کوي. هغې دپاره زمونږ تاسو په ملک کې هم داسې خلک شته چې د هغه چا منونکي د څوک چې نعوذ بالله د پیغمبرۍ دعوې کوي او څوک چې دا خبره کوي چې زه راغلی دې لپاره یم چې جهاد هغه د دنیا نه ختم کړم. بیا ما ته چې د کوم پارټۍ سره تعلق لرو، ما ته چې د کوم جماعت سره تعلق لرو، نو محترمو دا خبره ډېره خطرناکې. هغوی که هر چا پسې روان وي، که هر څنګه افکار هغوی لري، خو چونکې زما پارټي ده، زما مشر دی، دی چې هر څه وي زه به هغه منم. نو نعوذ بالله د خپلو مشرانو خبرې مونږ له هغه د قرآن د آیاتونو نه کمې نه او خپل مشر مونږ له اگر چې هغه بېدینه وي، اگر چې هغه به ظاهره فسق و فجور ارتکاب کوي، خو هغه مونږ له نعوذ بالله د پیغمبر نه کم مقام نه لري. دا زمونږ اسلام او عقیدې له خطرناکه خبره ده زما محترمه. بل مقصد هغه د دې جنگ دا وي چې د مسلمانانو په ملکونو باندې د خپل مرضي حکمرانان هغه راولي. نو خپل مرضي حکمرانان چې کله د هغوی راشي بیا چې هغوی څه غواړي، ملک د مسلمانانو دی، اکثریت ورکې د مسلمان دی او خو فیصلې ورکې هغه کېږي کومې چې د مغرب او د امریکې خوښې وي. همدغه رنګې د دې مقصد یو هغه په مسلمان معاشره کې بېحیایي او فحاشي خورول وي. دې مقصد لپاره هغوی د میډیا ټول قسمونه استعمالوي، که هغه اخبار دی، که هغه ټي وي دی، که هغه موبایل دی، که هغه نور ذرایع ابلاغ دي. دې مقاصدو لپاره هغوی استعمالوي او موږ تاسو وینو روژه کې هغوی په روژه باندې د خپل عقل تفسیري کوي، د حج په موسم کې په حج باندې لګیا وي، د قربانۍ په موسم کې په قربانۍ باندې لګیا وي چې دومره وینه ته به یوي، په غریبانانو باندې ولې نه خرچه کوي. دا قسمه قسم اشکالات هغوی کوي، د هغوی جواب نه وي. ما ته او روزه ما ستا په ذهن کې دغه اشکالات او دغه سوالات کینی او د اسلام متعلق چې زمونږ کوم فکر وي هغه فکر کې زمونږ کمزوري پیدا کیږي. همدغه رنګ دې لپاره هغوی مسلمان ملکونه کې د خپل مرضۍ نصاب تعلیم رایج کول غواړي. کله چې حکمران د هغوی د طبیعت وي، کله چې د قوم مشران د هغوی د مرضي وي، بیا چې ورته هغوی څنګه نصاب ووایي هغه رنګ نصاب هغوی نافذوي. زمونږ ستاسو په دې ملک کې څومره زیات په دې نصاب باندې خبرې وشولې، اوس پې هم روانې دي او اوس د هغوی نشانه هغه مدارس دي چې د مدارسو په نصاب کې هم موږ خلل واچو. په دې کې هم موږ داسې یو نصاب ور شامل کو چې د اسلامي مدرسو نه کوم خلک وځي هغوی عقیدې هم دومره مضبوطې پاتې نشي کوم چې هغوی د کفر دپاره او باطل دپاره خطرناک ثابتېږي. بل صورت هغه دې جنگ د حاصلولو طریقه هغه د رهبرانو په جامه کې راهزن هغه په قوم کې پیدا کول وي، یعنی د خیرخواهانو په جامه کې غداران او د هغوی خپل ایجنټان هغه قوم کې پیدا کول وي. شکل به د مسلمان وي، صورت به د مسلمان وي، خی به مونږ ته قرآن، خی به تا ته حدیث، خی به تا ته تفسیر، خو وي به کافر. او دا داسې فرضي خبرې نه دي. دې لپاره د هغوی مستقل ادارې دي او هغې نه مستقل خلک د هغوی روزي، هغوی ته مستشرقین ویلی شي. هغوی داسې خبرې ګوري چې مسلمان په عقیده باندې اعتراض وکړي، داسې خبرې هغوی ګوري چې مسلمان خپل منځ کې په وړو وړو خبرو باندې اخته کې په اختلافاتو کې او صورت هغه ورله د اسلامي خیرخواهۍ د مسلمانانو د خیرخواهۍ ورکړي. همدغه رنګې دې مقصد حاصلولو دپاره هغوی پارکونه، کلبونه، دې شیونو قیام کوي او په دې کې هغوی مسلمان
په شرابو کبابو او دی بے حیایانو باندې عیاشیانو باندې اخته کوي. او تاریخ دا خبره شته چې د مسلمانانو لوی لوی سلطنتونه لوی لوی قوتونه چې د هغې نه بعد بیا مسلمان ډېر غټ نقصان خوړلی دی. هغې بنیاد کې عمده خبره شریکه وه چې د مسلمان ملکونو او د اسلامي خلافتونو حکمرانان هغوی په فحاشۍ کې اخته کړل، هغوی په عیاشیانو کې اخته کړل، او هغوی د ټولو نه غټه فتنه هغه د ښځې په صورت کې هغوی ته ورمخکې کړه. نو لوی لوی خلافتونه یې په دې باندې وغورځول. زما محترمو، تاسو مخې ته ما عرض وکړو چې دا جنګ دا ډېر زوړ دی، ځکه چې د کوم وخت نه آدم علیه السلام ته الله تعالی شرف او فضیلت ورکړلی، انسان او مسلمان ته الله تعالی تاج د خلافت ورپسر کړی دی. د هغه وخت نه شیطان دا اعلان کړلی چې لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. زه به دیو پسې من بین ایدیهم ومن خلفهم مخکې نه هم راځم، وروستو نه به هم راځم، وعن ایمانهم وعن شمائلهم دیو د ښي طرفونو نه به هم راځم، دیو د چپو طرفونو نه به هم راځم، هر طرف نه به پې وار کوم. او لا تجد اکثرهم شاکرین، نتیجه به دا وي چې په دې کې به اکثر خلک ناشکر او کافران وي، هغه به ستا نافرمانه وي. نو مسلسل دا جنگ را روان دی. د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی رسالت ورکو، نو دا جنگ دا نور په زور کې شو، او هغوی دې باندې مستقل سوچ او فکر شروع کړو، روزانه په بنیادونو باندې مشورې شروع کړې چې اوس په څه طریقه باندې نبی مبارک صلی الله علیه وسلم هغه بدنام کو، د هغه خلاف چې کوم خلک دی، هغه خلک د هغه سره چې کوم خلک دی، هغه خلک مونږ کمزوري کو او نور خلک د دې سره شاملېدلو نه هغه منع کو. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار. اهل کتاب یو ډله دا خبره کوي چې تاسو دیو باندې د باندې ایمان راوړی دی، قرآن باندې کوم څه چې به نازلیږي د سره کېږي سحر وخت کې، او بیا چې کله ماښام شي د ورځې به حصه تېره شي، یعنې څه وخت تېر شي نو وکفرو آخره، بیا تاسو د هغې انکار کوئ. د څه لپاره کول؟ لعلهم یرجعون، چې دا کوم خلک مسلمان شوی دی دا مسلمانان د اسلام نه راواپس. ځکه چې اهل کتاب یهود او نصارا دا مذهبي قومونه وو، دیو سره کتابو دا د الله تعالی د احکاماتو نه خبر وو، او کوم چې مشرکین و هغه انپړ وو، هغوی سره کتاب نو، نو هغوی کې چې چا ایمان راوړی دیو خپله دا تأثر ورکول غوښتل چې مونږ خو اهل کتاب یو، مونږ خو د کتاب نه باخبره خلک یو، مونږ چې ایمان راوړ بیا مونږ پرېښودو. نو مقصد دا دی چې دا مذهب چې کوم دی دا مونږ ته داسې رښتینی مذهب ښکاره نه شو، دا مونږ ته حق ښکاره نه شو. نو هغه چې کوم خلک نوي نوي مسلمانان شوي دي هغه به هم د اسلام پرېږدي. همدغه رنګې بل ځای کې الله تعالی فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هغه خلک چې کافران دي وایي چې دا قرآن مورئ، دې کې تاسو شور کوئ. والغوا فيه لعلكم تغلبون، دې دپاره چې تاسو غالب شي. نو قرآن او د قرآن درسګاهونه ختمول، قرآن او د قرآن درسګاهونو پسې پروپیګنډې کول، قرآن او د قرآن د درسګاهونو په باره کې شکوک او شبهات پیدا کوي، هغه په خپل ذهن کې پالل، دا هم دا سوچ دی او دا هم دا جنگ دی چې د صحیح مسلمانانو خلاف شروع دی. مدارسو خلاف نن سبا زمونږ تاسو میډیا او مونږ تاسو کې چې کوم ځان ته تعلیم یافته او روشن خیال خلک وي هغه قسمه قسم پروپیګنډې کوي. مدارسو ته فنډینګ لکم طرف کیږي، دیو خوراک لکم طرف کوي، دلته ملایان هغه په دومره کمو پیسو باندې خوشاله ژوند څنګه تیروي، هغه مختلفې خبرې د خلکو مخې ته راوړي او د قرآن د درسګاهونو په باره کې هغوی شکوک شبهات او کمزوري پیدا کوي. دا د هغه زمانې تسلسل او کوشش دی. همدغه رنګې یو کار هغه د دوی د مسلمانان مرعوبه کول، هغوی د خپل قوت نه یرولو. یو جنگ کې صحابه کرامو تازه تازه جنگ کړی، لا د هغه جنگ ستړي د هغوی نه وتې نه وه چې د بل جنگ حکم ورته وشو، یا د تیر جنگ په بدله کې ورته د الله تعالی له طرفه حکم و چې دا جنگ تاسو وکړئ. نو هغه طرف نه کفارو ورسره هم ځای مقرر شوی چې دې ځای ته موږ فلانکي وخت کې راځو جنگ به کوو. هغه کفارو کې الله تعالی
کمزوري پیدا کړه. هغوی په زړه کې یعنی هغوی دا خبره په خپل خبره ټینګ پاتې نشو چې مونږه جنگ وکړو. نو جنگ خبره ختمه کړه، څه خلک یې داسې تیار کو. هغوی ته یې ورشئ دې مسلمانانو ته تاسو وایئ چې یاره هغوی خو تاسو ته ډېر غټ لو لښکر تیار کړی دی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تاسو ویریږئ ځان ته نه بچ کړئ. الله تعالی فرمایي دغه مؤمنان فزادهم ایمانا، د دیو دې خبرې په ځای د دې چې دیو یېرولې وې دیوی کمزوري کړی وې نور یې ورکې ایماني قوت زیات کړو. نن مونږ تاسو په مختلفو طریقو سره یېرولی شو. دا اوس موجوده وخت کې د یو وبا په نوم باندې مسلمان هغه یېرولی شوی دی، مرعوب دی. او دغه رنګې د هغوی د مختلف جیلونو او قیدونو هغو ته یو ډېر لوی تشهیر ورکړی دی او د هغې نه مسلمان یېرولی دی چې که چېرته زه یو حقه خبره وکړم او زه یو حق اعلان وکړم او دیو ما هغه جیل ته بوځي نو زه بیا څه کوم. نو دا مرعوبه کول مسلمان نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دیو کول او نن زمانه کې هم کوي. او دغه رنګې مختلفې پروپیګنډې کول، د مذهب صحیح حاملینو ته مختلف نمونه ورکول، کله هغوی ته قدامت پسند، کله هغوی ته دهشتګر، کله هغوی ته د وروستنی خلک ویل، دا د دې جنگ تسلسل دی. دا د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په دور کې و. نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله مجنون ویلی شوي دي، ساحر جادوګر ویلی شوي دي، شاعر ویلی شوي. دا هغه تسلسل دی را روان دی. نو زما محترمو دغه جنگ ډېر سخت خطرناک دی او د مسلمان د وجود سره سم شروع شوی دی، عمر زوړ دی. بیا د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دې کې نوره تیزی راغلی ده او نن سبا چې ژوند هغې کې ډېر نویوالی راغلی دی او ډېرې مختلفې نوې ذریعې مخې ته راغلی دي. نو په دې وخت کې دا نور هم په تیزی شوی دی او نور هم دې خطرناک رخ اختیار کړی دی. خو مونږ ته الله تعالی قرآن کریم را کړی دی او مونږ الله تعالی خپل رب منو. داسې نشي کېدلی چې هغه مونږ په هیڅ یو قدم باندې یا په هیڅ یو میدان کې په هیڅ ځای کې مونږ بغیر د رهنمایۍ نه پرېږدي. نو دا جنگ هر څومره چې خطرناک وي، دا جنگ هر څومره چې تباهۍ والا وي، خو کومه لار چې مونږ ته اسلام ښودلې ده، کومه لار چې مونږ ته قرآن ښودلې ده، کومه لار چې مونږ ته پیغمبر اسلام ښودلې ده، که هغه لارې مونږ خپلې کړو نو دا جنگ مونږ ته هېڅ نقصان نشي راکولی. هغه لار، هغه طریقه، هغه عمل ټولو نه اولنی په هغې کې الله تعالی سره مضبوط تعلق پیدا کول وي. الله تعالی سره مضبوط تعلق پیدا کول، اول خپل عقاید سره صحیح کی او بیا د الله تعالی ډیر ډیر ذکر کوي او کوم هغه عبادتونه چې براه راست عبادت وي الله تعالی سره براه راست تعلق وي، مینس کې د بل چا واسطه نه وي، لکه مثلا منشو هغه عبادتونه سړی ډیرو کې او په صحیح شانې وکړي. او کوم خلک چې د الله تعالی سره تعلق لري د هغه خلکو سره سړی ملګرتیا اختیار کړي، د هغوی صحبت کې پاتې شي، دې سره د الله تعالی تعلق پیدا شي. کله چې د الله تعالی تعلق په چا کې پیدا شي نو بیا هغه د هیڅ یوې خبرې نه یېرېږي. د تاسو مخې ته راغله چې هغوی ته باقاعده ورپسې خلک راولېږلو چې ورته وایي چې ډېر غټ لو لښکرې ستاسو خلاف جمع شوي دي. هغوی په ځای د دې چې یېرېدلی وی ته نه فزادوهم ایمانا، نور ورکې ایمان زیات شو. او هغوی وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل، بس زمونږ خو الله شته، الله مونږ له کافي دی، ونعم الوکیل او ډېر بهترین کارساز دی. دویم چې مسلمان هغه صبر او تقوا په ځان کې پیدا کړي. نو الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کچرې تاسو صبر وکړئ او تاسو تقوا اختیار کړئ نو تاسو ته د هغوی دا چالونه، دا تدبیرونه او دا فریبونه دا هیڅ قسمه نقصان نشي در رسولی، بل چې مسلمان ځان کې ایثار، قربانی او خیرخواهی پیدا کړي. او څلورم چې ایمان او عمل صالح دا په مسلمان کې راشي نو الله تعالی فرمایي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الله تعالی وعده کړی د هغه کسانو سره د تاسو نه چې ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي. ليستخلفنهم في الارض، خامخا به ورته په ځمکه کې خلافت ورکړي.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، قدرت به ورته ورکي، قابو به ورته ورکي، اطمینان سره به کولی شي، خوشحالۍ سره به ادا کولی شي هغه دین کوم چې الله تعالی دیو لره خوښ کړی دی. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، او خامخا به د یری او د خوف نه بعد دیو ته امن او سکون ورنصیب کی. دا کله کله چې سړی ایمان وي او عمل صالح نیک عمل وکړي. زما محترمو، دینه بعد اوس کوم سوچ او فکر هغه کار باندې وکړو، کوم کار چې په دې ځای کې کیږي هغه مهنت تزکیه نفس. تزکیه نفس بس الله تعالی سره تعلق جوړول او الله تعالی سره د تعلق جوړولو لپاره چې کوم څه پکار دي هغه کول. بیا د دې تعلیمي نظام، عقاید، حقوق، آداب او دغه رنګي ایمانی صفات، نو عقاید سره عقیدی مضبوطی شي او په ایمانی صفات سره د کوم کردار او اخلاقونه چې دیو مسلمان خالی کول غواړي هغه اخلاق او هغه کردار انسان ته معلوم شي، مسلمان ته، او هغه په ځان کې دی راولي. او دغه رنګي اسلام دا په نیمګړي صورت کې پیش کول، بد صورت کې پیش کول، هغې لپاره د پوره اسلام نقشه هغې باندې ځان پوه کول او هغه خلکو ته پیش کول او د هر حقدار حق پیژندل او د هغې ادایګي کول. او بیا دا چې دیو په مسلمانانو کې اختلافات اچوي، نو هغه د مسلمانانو په منځ کې د اتفاق او اتحاد کوششونه کول، داسې خبرې مسلمانانو اسلامي معاشرې ته ورکول چې په هغې باندې هر سړی متفق کېدلی شي او الله تعالی د محبت پیدا کولو لپاره د الله تعالی د ذکر د مجالسو قیام کول او په هغې کې شرکت کول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت پیدا کولو لپاره هغه ژوندي ساتلو او هغې کې اضافې لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه ذکر کول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف لیږل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او فرامینو ذکر کول. دا هغه سلسله ده، هغه کړۍ ده کومه چې موږ تاسو په خپلو سترګو باندې دلته 24 ګنټې وینو چې لګیا ده او شروع ده. زما محترمو، وسپنه کټ کولی شي، وسپنه ته په لرګي یا په ګټه باندې نشي کټ کولی. که دیو مسلمان ته او اسلامی معاشرې ته فکری او نظریاتی جنگ لوجې نه ډېر غټ نقصان رسولی دی او مسلمان د دې جنگ نه متاثره شوی دی او هغه فکری شکست خوړلی دی یا فکری شکست په طرف روان شوی دی او زوال یې موندلی دی. نو که مونږ نن دې کار ته ملا وتړو، په دې کار باندې ځان پوه کړو، خپل عقاید نظریات جوړ کړو، خپل مونږ کې د الله تعالی محبت، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت پیدا شي، خپل مونږ هغه خبرو نه سترګې واړو کومې چې وړې وړې خبرې دي او هغې باندې مسلمانان یو بل سره په جنگ دي او بیا مونږ په معاشره کې، په خپل کور کلي کې، په قوم کې د دې خبرو کوشش وکړو او دا محنت خپل کو، په دې باندې خلک راولو. نو امید دی چې ان شاء الله تعالی الله تعالی به یو وار بیا مسلمان ته عروج ورکی، یو وار به بیا الله تعالی مسلمان ته فتح او غلبه ورکی، یو وار به بیا الله تعالی مسلمان ته په دنیا باندې حاکمیت ورکی، یو وار به بیا زماستا جماعت او مدرسه محفوظ شي، یو وار به بیا زماستا قرآنی او اسلامی تعلیمات محفوظ شي او هغه په خلکو کې خواره شي او خلکو ته چې کوم دیوال کړلی شوی دی د اسلام د قبلولو هغه دیوال به مات شي او خلک به خپل په خپله دین اسلام کې را داخل شي. دې کار کولو په وخت کې زما محترمو کله داسې وي چې حالات ډېر ناسازګار وي او ظاهراً داسې معلومیږي چې ګنې زه به څنګه په ټوله دنیا باندې خپل لا خبره ومنم او زما دا کوشش به کامیاب شي. خو دا محنتونه ایمانی، دا محنتونه روحانی، دا محنتونه اسلامی، دا همیشه په داسې صورتونو کې کامیاب شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کې چې کله د هرقل هغه خپل دربار کې د ابو سفیان نه تپوس کولو چې ورسره څوک دي، هغه ورته په جواب کې وی چې عبد و حر، یو ورسره آزاد سړی دی او یو ورسره غلام دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته چې دیو مختلفې خبرې کېښودلې چې یاره که بادشاهي غواړې، سرداري غواړې، هغه به درله درکو،
که مال دولت درله پکاري نو هغه مال دولت هغه چې څومره دی پکاري هغومره به درته موږ جمع کو. که ته نور داسې یو خواهش لري هغه موږ ته بیان کا، هغه به در سره موږ ومنو. که هغه نه وي نو یو بل سره به شرکت وکړو، څه وخت زمونږ عبادت کوه، زمونږ دین خپل کا، او بیا به څه مونده موږ ستا په دین باندې روان شو، بیا به ستا دین موږ خپل کوو. او هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره پسې راغلل. ابو طالب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاتړ کولو، هغه سره خبره وکړله، نو هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی چې ورواره په دې خبره باندې فکر وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب کې وفرمایل، وی والله که دیو می په یو لاس کې نور کېږدي او په بل لاس کې راته سپوږمۍ کېږي، نو زه به خپل د دې کار نه منع نشم حتی یظهره الله، تر دې چې الله تعالی دغه دین او زما دا کار دا په دنیا باندې غالب کی، او اهلک دونه، یا دا چې زه په دې کار باندې خپل سر ورکم. نو حالات تی ناسازگار وي، بظاهره دې داسې وي چې ډېر زیات امید دې سړي ته نه وي، خو دغه کار باندې چې سړی پوه شي دا سړی خپل کی، او دې له سړی هغه چې سړی ورته په ساده لفظونو کې ووایي چې دې له سړی ځان لیونی کړي. نن حضرت مفتی صاحب چاته خبره کوله چې دا وایرس دا خبرې عارضي دي، اصل شی هغه دا کار خورول دي. نو دا کار چې کله موږ وکړو دا خور کو، خپل په خپله به الله تعالی داسې افراد هغه را برابر کړي چې هغه به الله تعالی اړولي شوي افراد دي، الله تعالی به انتخاب کړی وي د معاشرې نه، او د هغوی په لاس باندې به الله تعالی اسلام ته او مسلمانانو ته فتح او غلبه ورکړي. الله تعالی دې وکړي چې په دې کار باندې موږ پوه شو، دا خپل کو دا په نور خلکو ته هم درې دعوت ورکړو، هغه دې طرف ته راوبلو. الحمدلله رب العالمین، حمد الشاکرین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. پروردگار ټول ګناهونه راته معاف کړي. مولای کریم سمو ویل سمو اوریدل، پروردگار هغې باندې عمل کول را نصیب کړي. خدای پاک مسلمان یو ځل بیا مسلمان کړي، عروج او غلبه ورته ورکړي. مولای کریم د اغیارو ټول سازشونه ناکام کړي. پروردگار د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم پر راوړي پوره دین باندې موږ ته پوره عمل په پوره اخلاص او اطمینان سره را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.